میرا کچوڑی پشاور کی دا پاکستان قبائل موومنٹ زیر اہتمام دا N29 یو انتخابی غونډه منعقد شوه. د دې غونډې مشري د پاکستان قبایل موومنټ وایس چیرمین عجب خان کوله. مقررینو د انتخابي هلو ځلو باندې خبرې اترې وکړې. په دې موقع د پاکستان قبایل موومنټ د N29 امیدوار سردار ولی احمد زی راغلو مېلمنو ته په خیر راغی ووي او امید یې څرګنده کړو چې دوی به خپل قیمتي ووټ د پاکستان قبایل موومنټ په حق استعمالوي. په دې موقع د پاکستان قبایل موومنټ وایس چیرمین عجب خان ووي چې پاکستان قبایل موومنټ په لومړي ځل باندې انتخابي میدان ته راوتی دی او د 500 نه زیات امیدوارانې په ټول پاکستان کې انتخاب لړوي او هغوی امید ظاهر کړو چې د پاکستان خلک به د پاکستان قبایل موومنټ په حق کې به خپله فیصله ورکوي. د چمکني ټي وي او BSM TV شکریه ادا کوم چې هغه د پاکستان قبایل موومنټ او د پاکستان قبایل آواز د پاکستان عوام ته رسولو کې کلیدي کردار ادا کړی دی. زه د خپل عوام آواز په رسېدلو باندې د ستاسو د چینل له تحت نه مشکور یم. لکه څرنګه چې 2024 کې الیکشن دوره ده د پاکستان پولیټیکل پارټي خپل کینډیډیټ میدان ته راوستی دي داسې د مو پاکستان قبایل موومنټ 50+ کینډیډیټ په پاکستان په مختلفو ځایونو کې په الیکشن کې ولاړ دي او امید لرو چې انشاءالله عوام به مو مایوسۍ کوي نه او عوام د مونږ ډېره پذیرایي کړې ده. لکه څرنګه چې نن په N829 کې د مونږ کینډیډیټ سردار ولی احمد زی ولاړ ده او قوم قبایل عوام ورسره ولاړ ده. داسې له موږ سره په ټول پاکستان کې د مونږ پذیرایي شوې ده او انشاءالله میدان خالی نه پرېږدو. مقابله به کوو د دې ډاکوانو غله غدارانو مقابله په هر فیلډ کې کوو په هر میدان کې به کوو او انشاءالله د پاکستان د سالمیت خوشحالي د استحکام دپاره د ما قوم مخکې حاضر اوس هم حاضر. بسم الله الرحمن الرحیم. له ټولو خو مخکې د تاسې BSM TV او چمکني TV نه نړۍ مننه جهان مننه چې تاسو راغلئ د پاکستان قبایل موومنټ اواز هم پورته کوو عوامو ته یې رسوئ. محترمه صورتحال خو دا ده چې په آل پاکستان کې په ټول پاکستان کې موږ فکر وسوچ وکړو چې د موږ دا خلک ډېر پسمانده پاتې وو، خوار غریب مشکل سره مخ وو، تکلیف سره مخ وو، هغو سره قسمه قسم تکلیف وو. نو د هغه تکلیف په اساس باندې موږ دغو خلکو هم دا جرأت وکړو، نیت هم وکړو که نه موږ بزنسمین خلک وو، تاجر خلک وو، زړه مو وکړو چې یاره موږ هم راځو دا سیاست کې خپل لاس ورکړو د خلکو ته او د قوم او د خپل خیل او د غریب عوام اواز تر یو حده پورې ورسوو او د خلکو خدمت وشي. په اخره کې د ملک و قوم د ترقۍ لپاره خصوصي دعا وغوښتل شوه. نیمه سبحان چمکني TV چمکني.